په شریعت کې د ښځې دیت دا د سړي د دیت په نیمه باندې دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نقل کړي. نبی علیہ السلام فرمائے دیت المرأة علی النصف من دیت الرجل. د ښځې دیت دا د سړي د دیت په نیمه باندې دی. دارنګي د خلفای راشدین سنت هم دادي. ابن شهاب امام مکحول عطا دا ذکر کوي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا دیت مقرر کو او د دې تقسیم یو کو. تقسیم داسې کو چې رسول او خانونا 1000 دینار او 12000 درهم وو. نو حضرت عمر صاحب د دې تقرر داسې کو چې کله شهري کچر تقاتل له شهري علاقې او د بازار د علاقې ټي وی کې اوسېدو. نو حضرت عمر صاحب تقرر داسې کړو چې یاره بیا د مسلمان ښځې دیت 500 دینار یا 6000 درهم مقرر کړو. او کچر تقاتل د باندې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په 50 خان مقرر کړو. د دې نه بعد بیا په صحابو کې د صحابو اجماع هم پدې ده. یو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې دروانو په دور خلافت کې دا فیصله او چلے ده. او په صحابو کې اچام پدې فیصله باندې نه تنقید کړي ده نه په اعتراض کړي ده. د دې نه بعد بیا په دور تابعینو کې او تبع تابعینو کې امدا فیصله چلے دلې ده. هیڅ دې باندې چا تنقید کړي ده. د دې وجنا فقهاو دې مسلې ته اجماعي مسله ویلې ده. او موږ مخکې ذکر کړل علامہ کاشانی، شمس الائمہ سرخسی، علامہ مرغنانی صاحب ہدایہ دې دروانو فقهاو دا خبره لیکلې ده چې د ښځې دیت د سړي د دیت په نیمه باندې دی او په دې د صحابو اجماع ده. حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت دا غیر خبره نقل لا چې د ښځې دیت دا د سړي د دیت په نیمه باندې ده. او په صحابو کې چا هم په دې خبره باندې اعتراض نه دی کړی. امام شافعی رحمه الله ډېره ښایسته خبره کړې ده. هغه وایي چې ما ته په دور جدید او په دور قدیم کې، یعنی د دور جدید او د دور قدیم په علماو کې هیڅ یو عالم داسې ملاو نشو چې هغه د دې فیصلې سره اختلاف کړی. نو لہذا د دلایل پرانا کې دا خبره ثابت شوه چې د ښځې دیت دا د سړي د دیت په نیمه باندې دی.